تاسې ته موږ د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه تذکره کوو. سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه څوک و، څنګه مسلمان سو او بیا ژوند څنګه تېراوه. مورخین وایي سعید بن عامر رضی الله عنه اجل اشترى الآخرة بالدنيا وأسر الله ورسوله على سواهما. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه هغه څوک چې خپل دنیاوي عیش و عشرت، دنیاوي خواهشات پر آخرت باندې پرېښول، پر آخرت باندې سودا کړه. یعنی د الله او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره هر څه قربان کړل. حضرت سعید رضی الله تعالی عنه ایمان او اسلام څنګه راوړي؟ سعید بن عامر د هغه زرګونو ځوانانو سه یو ځوان و کم چې د قریش د مکې مکرمې د مشرکانو د سردارانو پر دعوت باندې د مکې معظمې سه د بندي د تنعیم پر میدان باندې د حضور صلی الله علیه وسلم د یو مجاهد صحابي حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت منظر په خپل سترګو د کتلو دپاره راجمع سوي وله. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې د مکې مشرکانو په دوکه سره نیولی. سعید بن عامر کوشش وکړي رالی د ابو سفیان او د صفوان بن امیه چې دا د قریشو سرداران وله د هغو بغل ته ودرېدی چې هغه د مجمعې څخه داسې پر لوړ مقام پر یو جلا ښکاره ځای باندې ولاړ وله. نو د مکې مکرمې هغه مشرکانو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د لاسو نیولی دي، په لاسو کې حد کړي دي، زنځیران دي، دغه میدان طرف ته را روان کړي دي. نارینه، زنانه، ځوانان، سپین ږیري دا ټول را روان دي چې د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه قتل یعنی د هغو شهادت په خپلو سترګو وویني او د غزوه بدر په میدان کې چې کم سرداران د مکې مکرمې هغه مشرکان چې قتل سوي وله د هغو بدله واخلي. کله چې دغه میدان ولګېدی خلک را جمع سوله، حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د پانسي طرف ته روان کول سو. د شهادت دپاره هغه ځای تیار کړی وله. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه هغه طرف ته روان کی. سعید بن عامر هم یو ځای ته ولاړ دی، دغه ټول منظر په خپلو سترګو باندې ویني. اوازونو په منځ کې چې د هغه نارینه او د زنانه او د هغه خلکو اوازونه ول، د هغو د اوازونو په منځ کې یو ډېر د سکون سره ډک اواز راپورته سو چې هغه د حضرت خبیب رضی الله تعالی آواز و دا فرمایله ان شئتم ان تتركوني اركع ركعتين قبل مسرعي. کچېرې تی د قتلولو څخه مخکې ماته دومره وخت راکړي چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. نه هغو وخت ورکوي. سعید ګوري چې حضرت خبیب رضی الله تعالی د قبلې و طرف ته مخ کړي، د 2 رکعاتو نفلو نیت یې وتاړي. څومره ښایسته و هغه نفل، څومره به کامله مکمله و هغه نفل. د هغه نفل څه وروسته چې کله سلام وګرځاوي نو دا اول والله لولا ان تظنوا اني اتلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. په الله مې دې قسم وي کچېرې ماته دا اندېښه نه ولی، دا وهم نه وی چې تی به زما په متعلق دا بدګماني وکړي چې ما دغه لمونځ د مرګ د ویرې څخه اوږد کړي، نو ما به د خپل نفلونه نور هم په اطمینان او په اوږدوالي سره کړي ول. بیا سعید بن عامر ولیدل چې د هغه د کوم خلک دغه ژوندي حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د بدن څخه ټکړې پرې کوي، غوښې پرې کوي او هغه ته دا وایي اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج. آیا ته دا خوښوې چې ستا پر دې ځای باندې محمد صلی الله علیه وسلم ولی او ته د دغه تکلیف څخه خلاص وای؟ نو د هغه په جواب کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وویله چې د هغه د بدن څخه وینې هم روانې ولې والله ما احب ان اكون آمنا وداعیا فی اهلی وولدی وان محمدا یوخذ بشوکه. زما دې په الله سره قسم وي چې ماته دومره هم نه ده خوښه چې زه دې د خپل اولاد د اهل و عیال سره په خپل کور کې په سکون وسیږم او د دې په بدله کې چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو ازغی هم جګسي. دا چې کله خلکو واورېدلې اوازونه یې راپورته کړه چې مړ یې کړي، قتل یې کړي، ختم یې کړي. سعید بن عامر دغه ټوله منظر په خپلو سترګو ولیدي. په دغه وخت کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه خپل سترګې اسمان و طرف ته پورته کړلې او دغه دعا یې وغوښتله اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. بیا اخري ساه واستله، شهید سو. نو د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه
د شهادت وروسته چې کله وکتل سو د ده پر بدن باندې پر جسم باندې د تورو او د غشو ډېر نښانونه وله. د دې څه وروسته د مکې مکرمې قریش خپل کورونو ته رالو. وروسته ډېرې واقعات یې پیښې سولې خو د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه واقع د دوی د دماغونو څخه ووتله. لیکن هغه یو ځوان سعید بن عامر د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مظلومیت د هغه د دردناک قتل هغه تکلیف هغه منظر د ده په دماغ کې پله ګرځېدی. د یو ګړي دپاره هم د ده د ذهن څه نه واتی. د ده په دماغ کې دا و چې حضرت خبیب رضی الله تعالی څومره په سکون باندې په لمانځه ولاړو، څومره په اطمینان سره ولاړو. هغه بددعا چې کومې مکې مکرمې مشرکینو ته کړې وله هغه به هر وخت په دماغ او په غوږونو کې ګرځېدله. هر وخت به دا ویره ورته وله هسې نه وي چې د اسمانه څه یو تنار راباندې ریله سي، د لوړه څه یو غر راباندې ریله سي، ما ختم کړي. دغه ویرې دی و ارام ته نه پرېښوي. دغه وخت حضرت سعید بن عامر خپل سینا خپل زړه د اسلام دپاره خلاص کړي. د قریش په یو مجلس کې ولاړ سو ودرېدی. دا یې وویل چې ای خلکو زه د دغه قریش د دغه مشرکانو د دې ګناهونو څخه د بې تعلقۍ اعلان کوم، د دې څخه د نفرت او د دې د دغه دروغجنو خدایان چې کوم بتانو څخه دوی جوړ کړي دي د دې څخه د براعت او د بیزارۍ اعلان کوم. کلم کلا په لوړه آواز د خپل اسلام اعلان وکړي. د دې څخه وروسته حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و طرف ته هجرت وکړي. په مستقله توګه هلته د نبي علیه الصلاة وسلام سره اوسېدل شروع کړله. په غزه خیبر او د هغه څه وروسته چې څومره غزوات وله دوی د نبي علیه الصلاة وسلام سره ملګري وو، په هره غزوه کې ورسره شریک وو. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه سترګې پټولې په دغه وخت کې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه څخه خوشحاله و. د هغه څه وروسته حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه الصلاة وسلام خلیفګان لکه حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما ملګري وو. د هغو سره په هر میدان کې ورسره وو. د هغو ملاتړ یې کاوه. د دین دپاره خپل ځان مال هر څه قربان کړي ول. یعنی هغه خپل ژوند خپل خواهشات د الله د مرضي تابع کړي ول او پر آخرت باندې هر څه قربان کړي ول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو خلیفګانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه به د ده نصیحتونه ډیر په غور او په توجه سره اوریدله. یوه ورځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په هغه اولنۍ ورځو کې حضرت عمر رضی الله عنه خدمت ته رالی او دا نصیحت یې ورته وکړي: یا عمر اوصیک ان تخشى الله فی الناس ولا تخشى الناس فی الله والا يخالف قولك فعلك فان خیر القول ما صدقه الفعل. عمر زه و تا ته دا نصیحت کوم د خلکو په باره کې د الله څخه همیشه ویرېږه. د الله جل جلاله په باره کې د الله په حقله د هېڅ چا څه هم ویره مه کوه، د هېڅ چا د خبرو پروا هم مه ساته. او دا درته وایم چې ستا کارونه چې ستا د خبرو سره مخالف نه وي، بهترینه خبر هغه ده چې د هغه خبرې تصدیق په هغه عمل سره وسي. بیا ورته وویل چې ای عمره کم چې لرې مسلمانان دي یا نږدې مسلمانان دي هغه ټولو مسلمانانو باندې ته خپله توجه برابره ساته، ځکه دا الله جل جلاله ستا پر ذمه باندې کړی. د هغو دپاره هم هغه څه خوښوه کم چې ته د خپل ځان دپاره خوښوې. د حق په لاره کې چې څومره هم تکلیفونه درته راځي د هغه څه مه ګبراویږه، مه د دین په حقله د یو شي پروا کوه. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدلې په جواب کې ورته وویله چې سعیده دا به د چا په وس کې وي؟ حضرت سعید رضی الله عنه ورته وفرمیل چې دا ستا په وس کې دي، ځکه الله جل جلاله د امت محمدیه ذمهداري ستا په غاړه کړې ده. د دې خبرو څخه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه ته وویله چې ته به د دغه حکومت په چارو کې زما معاون جوړېږې، زما سره به ملګري کوې، زما سره به تعاون کوې. او دا ورته وویل چې یا سعید انا مولک علی اهل حمص، چې ای سعیده زه تا د حمص ښار والی جوړول غواړم، د هغه ځای ګورنر دې جوړوم. حضرت سعید رضی الله عنه په جواب کې ورته وفرمایله چې عمره زه تا ته د الله واسطه در کوم، ما په دې امتحان کې ما اچوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېدله لږ خوابدي یې ښکاره کړله او دا یې ورته وویله ته د حکومت دا غټې غټې ذمهداري پر ما باندې اچولې دي او خپله ځان کاږي، ځان ځلې کوي، په الله مې دې قسم وي هېڅکله به مې پرې نه ږدم. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی د حمص ګورنر جوړ کړي. ده ته یې وویله چې زه به ستا دپاره تنخوا مقرره کړم. ده ورته وویل چې یا امیر المؤمنین د بیت المال څخه چې ما ته کومه وظیفه میلاویږي هغه زما دپاره بس ده. کله چې دی ولاړې
د حمص گورنر او والی جوړ سو د هغه څه څو وخت وروسته د اهل حمص خلک چې هغه قابل اعتماد خلک ول هغه یو وفد د حضرت عمر رضی الله تعالی په خدمت کې حاضر سو د یو بل کار د مقصد لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی هغه ته وفرمایله اكتبوا لي اسماء فقرائكم حتى اسد حاجتهم چې تاسو د حمص د هغه علاقې چې کم فقیران او حاجتمن او مسکینان دي د هغو نوم ولیکي ماته راکړي چې زه د هغو د ضرورت پر کولو تنظیم وکم هغه چې کله لیست ورکي چې کله نمونه ورکړل په هغه کې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی هم شامل دي چې هغه والی دي گورنر دي حضرت عمر رضی الله تعالی ډیر په حیرت سره پوښتنه وکړله چې سعید بن عامر دا کم سعید بن عامر هغه ورته چې زموږ والی زموږ گورنر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر په حیرت سره پوښتنه ځم وکړله چې ستاسو والی ستاسو گورنر فقیر دی هغه ورته چې ها ای امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ په الله مې دې قسم چې داسې ډېرې ورځې تېرې سي خو د په کور کې اور هم نه بلیږي یعنی هیڅ هم نه پخېږي کله چې دا خبره حضرت عمر رضی الله تعالی ولیدله دومره یې وژړله چې د ده په اوښکو ژوره مبارکه لنده سوه ولاړ سو زر دیناره په یو تیلۍ کې واچوله هغه قاصدانو ته یې ورکړل چې دا وده ته ورکړي اقرؤوا علیه السلام مني وقولوا له بعث الیک امیر المؤمنین بهذا المال لتستعین به على قضاء حاجاتک سعید ته زما سلام وایست او دا ورته ووایست دغه دینار امیر المؤمنین ستا د پاره رسولې دي ته خپل ضرورتونه په پرکه هغه وفد ولاړي هغه د دینارو تیلۍ د ځان سره ویوړله د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی خدمت ته ورورسېدله هغه تیلۍ یې ورته ونیوله حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی چې کله هغه تیلۍ ولیدله د ځانه سه لرې کړه په زوره وویل چې انا لله و انا الیه راجعون د ده کور والا په منډه منډه راووتله چې څه پیښه وسوله دا ورته ما شانک یا سعید امات امیر المؤمنین چې سعید څه وسوله حضرت امیر المؤمنین خو به نه وفات سو حضرت سعید رضی الله تعالی ورته وفرمایل بل اعظم من ذلك در دې هم غټه پیښه سوې ده هغه ورته چې اصیب المسلمون فی وقع مسلمانانو خو به شکست نه وي خوړلی حضرت سعید رضی الله عنه ورته وفرمایل بل اعظم من ذلك در دې هم غټ مصیبت راغلی دی هغه کور والا ورته وویل وما اعظم من ذلك در دې غټ مصیبت څه دی او څه کېدلی شي حضرت سعید رضی الله عنه په جواب کې ورته وویله ډېر د پریشانۍ په عالم کې وویله دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بیتي دنیا زما په کور راننوتله د پاره د دې چې زما آخرت را خراب کړي دغه مال چې فتنه ده دا زما په کور کې دننه راغلی دی هغه کور والا همدردانه مشوره ورکړه تخلص منها ځان خلاص کړه د دې څه وهي لا تدري من امر الدنانير شيئا هغه کور والا په دې کې څه نه وه خبره چې دا پیسې چا رالیږلي حضرت سعید رضی الله تعالی ورته وفرمیل اتعینینني على ذلك ایا ته په دې کې زما سره مدد کوې هغه کور والا په جواب کې وویل چې بالکل حضرت سعید رضی الله تعالی هغه ټوله دیناره په کښنۍ کښنۍ تیلۍ کې واچوله په غریبانو او مسکینانو باندې تقسیم کړه د دې واقعې څه څو وخت وروسته حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د شام په دوره باندې ولاړې کله چې د حمص علاقې ته ورورسېدی هغه ټول خلک ورته راجمع سوله د خپل د گورنر د خپل والي شکایتونه ورته شروع کړله حضرت عمر رضی الله تعالی فرمای ما هغه خلک راجمع کړله حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه هم هلته راوستي د هغو ته مې وویل چې ستاسو څه شکایت دی هغه اول شکایت دا وکړي چې یا امیر المؤمنین زموږ دا شکایت دی چې زموږ والی او زموږ گورنر د ورځې وختي نه راوځي داسې ناوخته راوځي چې المر ښه راوخیږي حضرت عمر رضی الله عنه حضرت سعید رضی الله عنه ته وویل چې د دې څه جواب لري حضرت سعید رضی الله عنه ورته وفرمایل په الله مې دې قسم ما دا خبره ښکاره کول نه غوښتله لیکن اوس بغیر ښکاره کېدو بله چاره نشته صورتحال دا دی چې زما په کور کې هېڅ خادم یا خادمه نشته زه سهار وختي راپورته کېږم د کور والاو دپاره وړه اغږم بیا د تنکي کېدو انتظار کومه کله چې هغه برابر سي تنکي سي نو بیا زه ډوډۍ په پخومه د هغه څه وروسته بیا زه راوځم بیا مې اهل حمص والا ته وویله چې بل کم شکایت دی هغه ورته وویله انه لا یجیب احد بلیل دا زموږ والی او گورنر د شپې هېڅ چاته جواب نه ورکوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای ما حضرت سعید ته وویل وما تقول في ذلك یا سعید چې سعید په دې هکله څه وایي حضرت سعید رضی الله عنه په جواب کې وویل انی والله كنت اکره ان اعلن هذا ایضا فانا قد جعلت النهار لهم والليل لله
الله عز وجل زما دې په الله قسم وي چې ما دا خبره هم ښکاره کول نه غوښتله خو خبره دا ده ما ورځ او شپه تقسیم کړې ده ورځ د خلکو دپاره شپه د خپل رب دپاره نو هغو ته وویل چې بل څه شکایت دی هغو وویل چې دی په میاشته کې یوه ورځ ټوله ورځ د کوره نه راوځي حضرت عمر رضی الله عنه حضرت سعید رضی الله عنه ته وویله د دې جواب هغه ورته وویل چې یا امیر المؤمنین زما سره په کور کې هېڅ خادم نشته زما سره دغه کپړې چې زما پر بدن دي د دغه جامو او کپړو څه سوا بله جوړه هم نشته زه په میاشته کې یو وار دا پرېومه نو کله چې د ورځې پرېومه زه د دې انتظار د وچېدو کومه د ورځې په اخره پورې دا وچې سي او زه یې واغوندم راوځم څلورم شکایت هغو دغه وکړي دی بار بار بېهوشه کېږي دومره سخت بیران او بېهوشه سي د آس پاس هېڅ خبر نه وي ورته حضرت عمر رضی الله عنه حضرت سعید رضی الله عنه ته وویله یا سعید د دې څه جواب کوي حضرت سعید رضی الله عنه په جواب کې وویله ای امیر المؤمنین کله چې خبیب رضی الله عنه شهید کاوي پر هغه موقع باندې زه موجوده ولم د قریش یعنی د هغه مشرکانو ظلم ما په خپلو سترګو ولیدی په الله مې دې قسم وي چې کله هغه منظر ما ته رایاد سي هغه حال زما و سترګو ته راسي ذاته دا ویره پیدا سي چې ما ولې په هغه وخت کې د ده مدد ونه کړي هسې نه چې الله جل جلاله زما دغه غلطي راماف نه کړي حالانکې زه په هغه وخت کې مسلمان نه ولم دغه وجې سه پر ما باندې بېهوشي راسي زه بیران سم بیا په هېڅ هم نه یم خبر حضرت عمر رضی الله عنه وویل الحمد لله الذي لم يخيب ظني به د الله ډېر شکر دی الحمدلله چې الله د سعید په حق زما ګمان غلط نکړي بیا یو ځلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د 100 دینارو یو تلی حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه ته ورواستوله کله چې دغه پیسې د حضرت سعید رضی الله عنه کور والا ولیدلې نو دا وویل الحمد لله الذي اغنانا عن خدمتك اشتر لنا مؤنة واستأجر لنا خادمه ډېر خوشحاله سوله چې په دغه پیسو باندې ته یو خادم واخه یو منځه واخه هغه به بیا دا خدمتونه کوي حضرت سعید رضی الله عنه چې کله دا واورېدله دا ویل وهل لك فيما هو خیر من ذلك ایا ته د دې څه د ښه شي خواهش نه لرې کور والا ورته ویله چې د دې څه ښه شی څه دی حضرت سعید رضی الله عنه په جواب کې وویل ندفعها الى من یأتینا بها ونحن احوج ما نكون الیها چې دغه پیسې به موږ یو داسې ځای جمع کو دغه دینار به یو داسې ځای جمع کو چې د هغه ځای څه موږ ته په هغه وخت کې واپس سي چې موږ در دې ډېر ضرورتمن یو هغه کور والا ورته وویل وما داکه دا کم صورت کېدلی سي د په جواب کې وویل چې نقرضها الله قرضا حسنا دغه پیسې دا دینار به موږ الله ته په قرض حسنه باندې ورکړو کور والا ورته وویل چې بالکل صحیح ده الله دې جزای خیر درکړي بیا د هغه مجلس څخه ولاړ سو په کشني کشني تیلي کې واچولې په غریبانو او مسکینانو باندې تقسیم کړي رضی الله عن سعید بن عامر رضي الله تعالى عنه فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله دې د حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه سره راضي وي چې دی د هغه خلکو سو چې کم خلک په خپل محتاجي کې په خپل غربت او مسکینت کې ام و نور ته ترجیح ورکول محترمو قدرمنو عزتمنو تاسې دغه صحابي حالات ولیدله تاسې راسئ چې موږ پر خپل حالات باندې غور و فکر وو څومره داسې کورونه دي چې هلته به کونډانې ناست وي هلته به یتیمان ناست وي هغه به غریبان وي هلته به مسکینان وي دا هغو به زموږ و تعاون ته ضرورت وي هغه به د ماښام دا نه لري د یخه څه د تودېدو دا به نه لري د اغوستلو دا به نه لري د خوړلو دا به څه نه لري لیکن موږ په خپل خواهشاتو کې مست یو موږ په خپل ژوند کې مست یو د هغو هېڅ فکر موږ ته نشته دا سعید بن عامر په ګورنري کې والی دی خپل ځان داسې و الله ته سپارلی و هر څه پر آخرت باندې قربان کړي و نن به دی څومره خوشحاله وي نن به دی څومره په امن وي نن به دی څومره پر سکون وي نن به دی څومره د خپلو حالاتو څخه خوشحاله او راضي وي موږ خو ټوله و آخرت ته پر دنیا ترجیح ورکړې ده د غریب سره خو مدد نسته د مسکین سره نسته د همسایه سره نسته د قریب سره نسته بلکې کوشش دا دی چې موږ څنګه غلط کاروبار وکړو موږ څنګه یو روپۍ وګټو موږ څنګه یو روپۍ دوې کړو څنګه یو ښه موټر واخلم څنګه یو ښه بنګله واخلم څنګه یو ښه کالي واخلم څنګه یو بل ښه شی زه حاصله کړم د دې دپاره دی کاروبار غلط هم کوي تجارت غلط هم کوي قسمونه هم باندې اخلي طلاقونه هم باندې اخلي لیکن آخرت یې هیر دی عزتمنو د دغه صحابه واقعات وګوري د دې حالات په خپل ځان کې راولي دغه دنیا پرېږدي آخرت ته ترجیح ورکړي الله به مې دنیا او آخرت ښایسته کړي انشاءالله نورې برخې به هم وي تاسې انتظار اوسئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين